ګستاخ و ګستاخ. نن سبا ډېر خلک دي مولیانو سره ګستاخی کوي. ته وایې نه مولیان د دې خلکو په دې کوټو کې اوسېږي. بعضې به جومات ته راشي په ملا به سترګې راوباسي، استاد جي دا پوړ بار پروت دی. ولې دا استاد جي ستا نوکر دی، د خدای ظالمه ته خو ورپسې مونځ کوې، د خدای ظالمه ډوټۍ کې درته ښایي، نو ته په هغه حکمونه کې پوړ به ته را درنه کوې، استاد جي به نه را درنه کوي. استاد جي څه ټیم دی او دا کور به ښځې سره جنګ کړي، هغې غریبې ته غږ نه شي کولی، نو راشي زور به د استاد جي نه وباسي. استاد جي مونځ خو یې نن ډېر اوږد کوې، مونږ خو دې پکې قتل کړو. دا څه خبره ده چې مونځ اوږد شي، شکر وباسه چې داسې استاد دله خدای درکړی. دا ګورې هر سړی نه بعضې بدبخته راځي نو په استاد جي په غریبانانو سترګې راوباسي او ځان ښیي چې ګنې دی یو شی مه کوئ مه کوئ مه کوئ مه کوئ. ګورې په تعلیم مولا الله خفه کېږي، دی لګیا یې د خدای د دین خدمت کوي. دی مسافر دی ستا په جومات کې دیره دی او څلور روټو ته پروت دی او د خدای قرآن زده کوي او د پیغمبر حدیث زده کوي. د لاسونه ښکل که د سره مینه وکړه د ته راته غاړه وځه او د کور نه ښه روټۍ راوړه ورته کښېنه، نیت دا وکړه چې دی زما د پیغمبر حدیث زده کوي، زما د پیغمبر دین زده کوي، ته د قدر کوه. تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سوچ نشته چې د دې مصلی قدر هم پکار، تا سره د پیغمبر د مصلی قدر نشته. که ستا پړه کې د خپل مبارک پیغمبر قدر وي، د هغه د مصلی قدر به هم د سره وي، او چې د هغه په مصلی د هغه کوم نایب ولاړ دی د هغه قدر به هم د سره وي. که ستا سره د خپل پیغمبر قدر وي، د هغه د سنت و قدر د ګیري به هم کوې او د هغه د پټکي قدر به هم کوې، او چې د هغه دین او قرآن او سنت زده کوي د هغه قدر به هم کوې، او چې دا قدر دی ونه کړو ته ظالم یې، خدای به درنه تپوس کوي. چا چې د ګیرې بې قدري کړې ده او چا چې د پټکي بې قدري کړې ده او چا چې د ملا بې قدري کړې ده او د دین بې قدري کړې ده، نو خدای وله څه موده ورکړي، مهلت وله ورکړي، پرېږده چې دی ښه ګرم شي، پرېږده چې دا ګناه ښه ډېره وکړي، ناګانې راونیسي. چې بیا راونیسي بعضې به وایي نو زه به حق نه وایم، نو حق ته ملا ته وایي. حق څه ته وایي؟ د چاړه خفه کول دا حق دی، د چا عیبونه راوښکل دا حق دی. یو سړي کې عیب دی، نو که تا کې ایماني هغه له لاړ شه او ورسره کښېنه، یو پرچه ولیکه، ورته وایې مولوي صاحب تا کې مې دا غلطۍ لیدلې دي، پټ پټ خلکو ته یې مه شرموه، دا د ځان نه وباسه، بس خبره خلاصه شوه. یا به د هغه پوهېږي یا به یې ته پوهېږې. نو ته په سوشل میډیا خېږې، ته لوډ سپیکر ته خېږې او سړی شرمې، زه وایي حق وایم. دا حق وایه که نه چې د ما پلار د ما مور سره میلاو شوی او زه یې راوړی یم، دا خو هم حق ده، دا مه وایه که نه. دا ووایه که نه چې د ما خور سره د ما اوښې میلاو شوی دی، د واده په شپه د شپه کوټه کې دا چلو دا چلو بچي راوړلی دي، دا هم حق دی، دا ووایه که نه. هر حق به نه وی چې کوم حق کې د چا بېعزتي هغه حق به نه وی، چې کوم حق یو انسان ته تکلیف رسېږي هغه به نه وی، چې کوم حق کې د انسان باندې ظلم وي دا به نه وی. راشه مخامخ کښېنه ورسره، دا حق وی، دا حق مو وایه که نه چې په غسلخانه کې بېلمبل اندامونه مې داسې وي، دا مو وایه که نه. دا هم حق دی که نه چې دا د ښځې کوم اندامونه دي او تا لیدلي، دا هم خلکو ته ووایه که نه. ولې حق خبره ده، دا څه خبره ده؟ د حق وایم، ته چې حق وایې ته د پلار حق دی وایې، د مور دی وایې، د رور دی وایې، د تربور دی وایې، د ګاونډي دی وایې. ملا کې حق را ګوتې راوباسې، ظلم کې ظالمه، ملا درته بېوسه ښکاري، ملا درته بېڅوکه ښکاري، ملا له 2000 روپۍ د تنخوا ورکوې د جومات، ملا له ډوډۍ ورکوې. های های های، د خدای نه یېرېږې، ته خدای نه منې، ته دا سوچ نه کوې چې الله شته او زما نه به الله تپوس کوي او